او په کفارو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات محسن د الله په پیغمبر باندې د ابو طالب نه بل څوک نه و په کافرانو کې او په کفارو کې د ټولو کفارو د باره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان او د هدایت سوالونه کړي دي او د ټولو نه زیاتې د شاه مبارک کړي دي د ابو طالب مبارک جناګانې د هغه مبارک کړي او د دې ټولو خبرو باوجود هدایت صرف او صرف یو الله بلاس کې دي او الله پاک صفا الفاظو کې ورته وي انك لا تهدي من احببت چاته چې ته غواړې هدایت نشي کولی ولكن الله يهدي من يشاء هدایت الله ورکوي چاته چې خوښي د مسلم شریف صحیح حدیث دی چې کله ابو طالب نه جوړ شو او زنګدنې شروع شو نبی علیه الصلاۃ والسلام راغ او خوا کې ورسره کېناست وکړه او ورته وایي تره اوسلې زما په دې غوږ کې کلمه قدرې ووایه چې د قیامت په ورځ باندې ما ته ستا په باره کې د سفارش د کولو سلام میلو شي ابو جهل بدبخته خبر شه هغه راغه ورسره یو بل کس راغه هغه بیا وروسته مسلمان شو او هغه بل هغه کېناست نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته داوي او ابو جهل په غور ورکړه اے ابو طالب پام کوه کلمه ونه وایي د عربو د مشرکانو د سردارانو پوزې به پرېږي چې وګوره د عربو یو لوی سردار قریشي د دوزخ له اور نه ویرېد نو چې کله د الله پیغمبر مایوسه شو او ابو طالب وفات شو او نعوذ بالله په کفر باندې وفات شو بیا هم دومره محسن د الله د پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د الله نه بوله بخنه غواړم چې تر څو الله منع کړی نه نو بیا آیت ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى د هیڅ پیغمبر د باره دا نه مناسبه او نه د یو مسلمان د باره دا مناسبه ده چې دې زمانه د بخنې سوالو کې د یو مشرک د باره اگر چې هغه مشرک د خپلوان ولې نشداري ولې